بیا به سړي والا جنازه چې کومه ده هغه به پښو طرفه په کور د قبر ته داخله شي، ښځې والا چې کومه جنازه ده هغه په کور د قبلې طرفه قبر ته داخله شي. بیا څه کله ته مردا کېږدوې نو بیا به دا ګانډې چې کومې دي دا ګانډې خلاصې کړې. دا ګانډې به ټوله خلاصې شي. دا ګانډه خلاصه شوله. اوس بالکل د مخې چې کومه ده دا بالکل خاورو باندې کېږدولی شي. دا شی بلق به ښه مزیدار جوړ کړی شي خاورو نه، د بالکل د ښې ښای طرف چې کومه ده هغه به خاورو باندې کېږدولی شي. ښه صحیح. بیا به کوم جریدتین څه دي چې موږ ته تختونه ورته وایو، هغه تختې چې کومې دي ایوه تخته هغه به کمیس نه بالکل لاندې کېږدوي، یعنی هغه ته به ولګوي، دا بدن پسې ولګوي، بالکل بدن پسې ولګوه. دا بالکل دا شی بدن پسې په کور دی ولګېږي مړ سره نږدې. دویم کوم جریدتین دی که نه دا به بالکل ختنې پوسته ولګېږي. کله ته مردا باندې بیا تلقین تلویلې نو دا چې دال بدال لسونه به کېږدوي، خای لوز به تو خای لوز به هغه ښي لوز باندې راشي، تو کیڼ لوز به هغه کیڼ لوز باندې راشي. کله ته هغه ځای کې تلقین ورکوای شي نو بیا به مردا دا شی خوروي، نمای کله خسته شي دا شی به مردا خوروي.